بسم الله الرحمن الرحیم. شل رکعاته تراویح دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. صحابه کرام او د علماء حق په دې باندې اتفاق ده چې شل رکعاته تراویح دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سنت دي. المعجم الکبیر للطبرانی او مصنف ابن ابي شیبه کې د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. وأن نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د رجب په میاشت کې شل رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر کول. تاریخ جرجان للسهمی صفحه نمبر 219 کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. وای خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فصلى الناس 24 ركعة وأوتر بثلاثة. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل مونږ ته تشریف راوړ او د رمضان المبارک په میاشت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم 4 رکعاته د ماسختن فرض او شل رکعاته تراویح او 3 رکعاته وتر وکړ. عن أبي بن كعب أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالليل في رمضان فصلى بهم 20 ركعة. حضرت أبي بن كعب رضی الله تعالی عنه فرمائی وای ماته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا حکم وکړو چې د رمضان مبارک په میاشت کې د ماسختن خلکو ته تراویح ورکوه. نو ما هغې نه بعد د ماسختن په جمع نه بعد خلکو ته شل رکعاته تراویح ورکولې. د دې نه دا معلومه شوه چې د صحابه کرامو په وخت کې به صحابه کرامو هم شل رکعاته تراویح کولې. او په دې باندې تفصیلی بیان د حضرت الشیخ متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظه الله په نیټ باندې په تفصیل سره موجود ده. مرقات المفاتیح کې مولا علی قاری رحمت الله علیه دا فرمای وای اجمع الصحابه على ان التراویح 20 رکعه. وای په دې خبره د ټول صحابه کرامو اتفاق په دې خبره د صحابه کرامو اجماع وا چې د تراویح رکعات کوم دي هغه شل دي. امام نووي رحمت الله علیه خپل کتاب الاذکار کې دا لیکلي دي وای اعلم ان صلاه التراویح سنة باتفاق العلماء وهي 20 ركعة. وای د رمضان المبارک په میاشت کې تراویح چې کوم دي دغه سنت دي او په دې باندې د ټولو علماء کرامو اتفاق ده. الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د سنت مطابق د تراویح کولو او د ذکر اذکار کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.